أظلم القرآن سوى يقول قرآن موضوع ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. سورة البقرة آيات نمبر 114 خدای پاک فرمایي ومن أظلم ممن منع دا هغه کس ته بل غټ ظالم نشته ومن أظلم او څوک دی زیات ظالم ممن دا هغه چا نه منع چې منع کوي دی مساجد الله جماعتونو د الله تعالی نه خلق منع کوي ان یذکر فیها اسمه چې په جومات کې د الله ذکر د دې بل غټ ظالم نشته چې چا په جمعات کې د الله د ذکر نه خلق منع کول قرآن ورته دا غټ ظالم دی دنه بل غټ ظالم نشته نو لږ سوچ وکړو چې د ذکر نه چې کله ته څوک منع کوي نو هغه به منع کوي چې ته اورې چې څوک په ذکر کوي په پټه ذکر کوي نو ته منع کولی شي او په پټه کې ته خو اورې نه کله به منع کوي چې کله څوک په تیز ذکر کوي نو هغه ورته وایي چې هغه دا ذکر مه کوه دا ناروا دی او دا بدعت دی وغیره نو قرآن وایي چې دغه کس غټ ظالم دا کوم چې تا د ذکر نه منع اشرف علي تانوي صاحب دغه آیات کریمه نه استدلال کوي په خپل کتاب فتاوی امدادیه ورته وایي داسې وایي ظاهر ہے کہ منع بدون اطلاع ذکر ممکن نہیں چې تا ذکر اورېدل نه دی ته منع کې سره خلک څنګه نشي منع کولی او اطلاع بدون جهر غیر متصور دی چې چا جاري ذکر نه کړي نو ته تا ته اطلاع باندې نشي ملاوي ته نشي خبرې دی چې ته ذکر وکړو کنه چې په جهر وکړو نو تا ته باندې پته ولګي او چې چا په جهر ذکر وکړو او تا منع کو دغه آیات مستا وګرځي دي ته غټ ځای قرآن وایي چې ته غټ ځای بیا ورپسې وایي راقم کی رائے میں قول مجوزین جہر کو جائز کہنے والوں کا صحیح اور ان میں سے مفصلین ریا اور اذیت وغیرہ کی خطرہ نہ ہو تو جہر افضل ہے پر جہر باندې ذکر کو ډیر افضل دا خو یو فعل متعدد ہے تب په دې زمانه ذکر وکي بل مسلمان ورو په دی وو یا موږ ذکر وکړو دا ثواب په کار کې بل مسلمان د ځان سره سکو شریک اخیری دو حدیث ته وایم عبد الله بن عباس سے متفق علیہ حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہوئی چې هغه په بخاری شریف کې ومي او په مسلم شریف کې ومي په بخاری شریف کې حدیث نمبر دی 842 باب الذکر بعد الصلاة او په مشکات شریف په 88 نمبر صفحه کې دا روایت موجود دی عبد الله بن عباس سے فرمائی عن ابن عباس قال كنت اعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وی د نبی صلی الله علیه وسلم د مسنا فارغیدل با ما علمانو مول چې کله په تیز باندې ذکر شروع شو زب بهر ما دا پته ولګی چې موږ نو مانځه پسې په تیز ذکر به دومره صحابه کو دا د صحابه کرامو په زمانه کې دا رواج او صحابه کرامو په زمانه کې دا معروفه خبره وا وی ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحیح البخاری کتاب الاذان باب الذکر بعد الصلاة وی پتیز باندې په आवाज سره پتیز आवाज سره ذکر کول د فرض مانځه وروسته دا د نبی رسول الله په زمانه کې رواج دا څوک وی صحابي وی عبد الله بن عباس او عبد الله بن عباس وی ما په خپل باندې مسجد ما دوی چې موږ ختم شو نو ما ته په پته بهر پدې لګی دا چې په کوڅو کې به د جمعه د ذکر आवाज راځي ما ته پته ورګی چې موږ ختم واستدعى حدیث لاندې شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمائی کہ مراد اینجا ذکر است چنانچہ در صحیحین از ابن عباس آمده است کہ رفع صوت به ذکر وقت انصراف مردم از نماز فرض در زمانه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معهود بود گفت ابن عباس می شناختم کہ انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم شد کہ مراد به تکبیر مطلق ذکر است چې عبدالله بن عباس سے بات د نبی صلی الله علیه وسلم د مانځنه وروسته معلومات په ذکر باندې کول د دې معلوم شو چې نبی صلی الله علیه وسلم په کله مونږ کو عبد الله بن زبیر سے فرمایي وایي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مونږ کو اذا سلم من صلاته او سلام به وګرځو یقول بصوت الاعلى اوچت आवाज باندې بیا وی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له اوچت आवाज باندې بداوی او مسلم شریف کې دا روایت موجود عارض بدا کو چې د ذکر ګرلې بسایي